خبر یا ساتي دا سړی زمونږ د ایمان دشمن دی، زمونږ د اسلام دشمن دی، زمونږ د پیغمبر دشمن دی، زمونږ د ختم نبوت دشمن دی، زمونږ د صحابو دشمن دی، زمونږ د ټول عالم اسلام دشمن دی. او دا د یهودو ایجنټ دی. د دې سړي نه ګورئ، د دې سړي پسې مه ځئ، د دې سړي ملګرتیا مه کوئ، که نه د ایمان نوم خلاص کړي، د قرآن نوم خلاص کړي، د پیغمبر نوم خلاص کړي، او ستاسو د خور، ستاسو د مور، ستاسو د ورور، ستاسو د پلار عزت دا به سریعام په ټوله دنیا کې نیلام کړي، خرڅ به کړي، دلته بیا د غلامانو په شانتې کې ناست یې او بیا به ځان سرونه ټکوي، خو تاسو باندې به وخت تېرېږي. د علماو ملګرتیا وکړئ، علماو سره ودرېږئ، که علماو سره ونه درېږئ زما د خبره یاد ساتئ، دنیا هم تباه ده، آخرت هم تباه دی، زندګي هم تباه ده. اسلام نه هم لاس ووینځئ، بیا د قرآن نه هم لاس ووینځئ، شریعت نه هم لاس ووینځئ، د پاکستان نه هم لاس ووینځئ، او دغه شان چې دی د خپل پیغمبر نه بیا لاس ووینځئ. د علماو لاسنیوی وکړئ، د علماو